السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو په خپل موبایل کې 3D لیکایي لیکلی سئ. یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو خپل نوم یا بل څه په 3D لیکایي کې وغواړئ، نو څنګه به تاسو په خپل موبایل کې لیکئ. نو د دې په باره کې موږ ویډیو جوړه کړې ده. د ویډیو تر کتلو نه مخکې که چېرې تر اوسه پورې ملګرو تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ. پر آل باندې کلیک وکړئ ځکه چې زموږ نورې هم نوې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره راځي. او ویډیو در سره لایک کړئ. پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. او ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو نه مخکې به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. دا اوس ما پلی سټور خلاص کړی. په سرچ بار کې ملګرو تاسو ولیکئ پیکسل لیب. پیکسل لیب چې تاسو کله ولیکلی، په دې کې به دا ایپ تاسو ته راوړي پکچر ایډیټر. نو دا به تاسو انسټال کړئ. دا ما په خپل موبایل کې انسټال کړی دی. الریډي زه به دا اوپن کړم. کله چې دا تاسو اوپن کړئ، دا مابینځ کې تاسو دا دایره چې وینئ پر دا باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. دلته به تاسو پر شیپ باندې کلیک وکړئ. شیپ چې کله تاسو دلته ولګولی، دا به تاسو مکمل سکرین په دې باندې ونیسئ. دا شیپ به تاسو داسې راغټ کړئ. کله چې دا تاسو راغټ کړئ، له دې بعد به دې ته تاسو کلر ورکوئ. زه دې ته کلر ورکومه. دا زه مازې برابر کړم پر ځای، نو دې ته زه کلر ورکوم. اوس به دې ته زه کلر ورکړمه. نو کلر دلته چې تاسو پر دې باندې اوکې وکړئ، له دې بعد به دلته ګوره دا تاسو ته د دې ټول چې کوم اپشنان دي هغه درښیي. دلته دا د کلر اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به انیبل کړئ. دلته به تاسو چې کوم کلر خوښ وي هغه کلر تاسو ورکولی شئ. زه به په دې کې یو کلر چې کوم دی هغه سلیکټ کړم. هغه کلر مې ورکړی. له دې بعد بیا اوکې کړمه. بیا به له دې څخه زه برته ولاړ شمه. دلته ګوره دا ای لیکلې ده. دا ای باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته ټکسټ راځي یعنې لیکایي. پر دا پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې کوم نیو ټکسټ راغلی دا به تاسو کاټ کړئ، ختم یې کړئ. دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ. زه هم دلته خپل نوم لیکمه، خاورین وایس. دا ما ولیکلی. اوس دا اوکې کومه. دا اوکې لیکلی ده په کونج کې. به دا اوکې باندې به کله چې تاسو کلیک وکړئ، دا به دلته راسي. اوس د دې دپاره دا موږ راغټوو، سایز ورکوو. دا ګوره دا سایز لیکلی دی. پر دا سایز باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه سایز باندې چې تاسو کلیک وکړئ، دا به تاسو غټ کړئ، پر ځای باندې به برابر کړئ. له دې بعد ملګرو یو وار بیا لږ پر مخ راځو. دلته ګوره فونټ لیکلی دی. دا فونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا فونټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته ستاسو د مرجي چې کوم فونټ ولی هغه فونټ به تاسو سلیکټ کړئ. پر هغه باندې به تاسو اوکې وکړئ. له هغه څخه بعد بیا یو واره پر مخ باندې راځو. دلته به 3D لیکلی وي. دا 3D ګوره لیکلی دی. دا 3D باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا 3D باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دا به انیبل کړئ. او دلته لاندې هلته ګوره د کوم 3D چې دی هغه راغلی ستاسو له لیکایي سره. دې باندې تاسو غټولی سئ، کوچنی کولی سئ. او تر دې لاندې چې کوم دا کلر و اټو لیکلی دي، پر دې باندې تاسو د دې کلران د 3D د بدلولی سئ. داسې دی 3D تاسو پر یو سایډ پر بل سایډ مخته شاته بیولی سئ. له دې څخه بعد ملګرو لاندې تاسو در وښئ. دا ګوره دا تاسو تصویر چې کوم دی هغه ګرځولی سئ پر یوه خوا او پر بله خوا. خو زه دلته تصویر ګرځوم نه. تصویر به زه بلکل سیده کړمه. او دلته به لاندې تاسو ګورئ د دا 3D چې کوم لایټینګ دی، لایټ دی، دا تاسو تیزولی او څوکه کولی سئ. تر دې لاندې تاسو وګورئ د دا 3D چې کوم کلر دی، دا هم تاسو تیزولی او څوکه کولی سئ. دلته تاسو د دا 3D کلر زه تاسو ته درښیم چې څرنګه بدلولی سئ. پر کلر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، کلر باندې په اټو باندې دا لاندې پر کوم چې تاسو کلیک وکړئ، دا لاندې کلران در معلوموي. هغه کلر چې دی تاسو بدلولی سئ. دلته به زه د 3D کلر ور بدل کړمه. نو بیا به تاسو وګورئ چې دا 3D څنګه د خوند کوي که نه کوي. ګوره دا ملګرو ما د 3D کلر اوس ور بدل کړی. چې کوم کلر تاسو ور لګوئ، کوم کلر تاسو ته خوند درکوي، هغه کلر تاسو دلته ورکولی سئ. نو اوس ما دا کلر ولګولی. دې بعد ما پر اوکې باندې کلیک کړی دی.
پر دا نشان باندې چې بیا تاسو کلیک وکړئ دا تصویر به ستاسو په ګیلري کې چې دی هغه سیو سي لاندې سیو ایمیج لیکلی دی په دا سیو ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ له دې بعد به بیا پر دا سیو ټو ګیلري باندې کلیک وکړئ دا به ملګرو ستاسو په ګیلري کې سیو دلته به یو ایډ تاسو ته راځي هغه به تاسو کلوز کړئ ختم بیا کړئ دا د ملګرو دا تصویر په ګیلري کې ما تاسو ته درښکاره کړی نو دارنګه تاسو خپل تصویر سره له خپله لیکایي سره هغه 3D لیکایي کولی شئ نو کوم ویډیو خوښه سوې لایک یې کړئ او شیر یې کړئ له ملګرو سره ځکه چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي او چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ ته راکړئ اجازت نور مې پر خدای سپارم د الله په امان